حضرت علی کرم الله وجهه لور ده، لور خپله لور، او د اختر ورځ ده، د اختر ورځ. نو خامخا دا جنکې دا ماشومان امیلونه چې بنګړي چې د اختر نه مخکې ځان نه راوړي ورته خوشحاله. د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چاروړو بیت المال لا قیمتي د ملغلرو امیل چاروړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړ بیت المال کې پروت دی ماشومه غلی دلی د بیت المال هغه سکرټری ته څه وایي وی دا امیل کې دی یو درې ورځو له ماله په سوال راکړه د بیت المال چې زه په اختر تیر کم بیا به دله درکړم درې ورځو لپاره زه به حفاظت کوم خو د ټولو ماشومانو امیلونه چولې دي بنګړي منګړي او د زنانو چې کوم دا اختر سیزونه یې چولي زما اسم نشته اسم هم نشته. نو که تا مهرباني وکړه او یو درې ورځو له دې راکړه زه به په اختر خوشحالي تېره کړمه بیا به درته واپس کړمه. د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده. پلار خو یې بلا جهادونه کړي دي د پلار حق دی د بیت المال. نو زورېږه او څه خیراتي خو یې نه غواړي درې ورځو له په سوال غواړي چې دلته الماری کې پروت دی نو دې پسې نه دی پروت دی کنه درې ورځې پس به یې راکړي وله یې ورکړه. حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه کور ته راغی ماشومې ته وکتل امیل ته وکتل پوه شو او دا خو امیل دا کم دی وی بچې دا د کم دی وی دا مې د بیت المال د سکرټري نه غوښتی هغه امیل ته چې وکتل خو پوه شو بچې دا کم دی وی دا خو بابا د دې ټولو جنکو د ما د دې ګاونډ د دې محلې د دې لارې کوڅې د ټولو ماشومانو امیلونه بنګړیو زمانو بیت المال مشر ته مې وی چې یو درې ورځو له راکړي زه په اختر خوشحالي وکړم بیا به درکړم. ورشه اواز کوي د بیت المال سکرټري ته ورشه راوان ورشه را هغه راوسته وی دا امیل دی ولې ورکاو وی امیر المؤمنین دا خو ما خیراتي نه دی ورکړ دا خو ما صرف یو درې ورځو له ورکړې ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دینو او دی وغوښته مې د حاجي صاحب لوی خدمت د حکومت کوي او د بیت المال لوی خدمت کوي نو خیر دی که یو درې ورځې دپاره د ماشومې له د امیل ورکړم دا په اخترو کې بیا به یې راکړي. دومره یې ورته غوسه وکړه وي تا کې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال الله امیل ورکړې او قسم مې د الله په ذاتي که دا درې ورځو دا ټکې پکې نه وې دا درې ورځو ټکې درې ورځې نو بیا به ما د خپلې لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي او تاله به مې هغه سزا درکوله چې څوک غل له یو شی د بیت المال ورکوي هغه سزا به مې ورکوله خو زما لور غله نه ده ځکه درې ورځو له په سوال غوښتی دی او تا هم درې ورځو له په سوال ورکړی دی ګنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لوي چې نه مې سره څه چل کوم او زما د لور سره ما څه چل کوم بچې راکړه امیل امیل اعتصار وختي وایسته بیت المال سکرټري له ورکړه ورشه دا بیت المال کې کېره د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه اخلي دا د ټولو مسلمانانو شریک شی دې ته انصاف وایي دې ته امانت وایي دې ته دیانت وایي ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته او دې مشرانو ته توبه وباسه بس هر یو یو الزام لګي تا غلا کړې ده بل الزام لګي تا غلا وکړه یو ته وي خزانه دی والا بل ته وي خزانه دی والا یو خوا تختی بل خوا تختی یو باندې د نیب یو خوا کیسو په بل دی کیسونو زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت د ورځې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو زما په مخ لاړ سسٹم پا دینا ٹکی علا بس سسٹم ٹکی کی جڑکے یرا رالا دا بادشاہ مرالا دا گدام رالا دا مولا مرالا دا مقتدی مرالا دا مولا پزلکم دا خدا یرانی قصہ خرابا دا مقتدی پزلکم دا خدا یرانی قصہ خرابا دا پلار پزلکم دا خدا یرانی قصہ خرابا دا افسر پڑھلکی جنی قصہ خرابا دا او که دا چپلاسی پزلکی نی دا خدا یر دام خرابا
امانت او دیانتداری دا ډېر قیمتي شی دی